پټان دپاره چې خدمت د خپل وطن او د قوم کوي ای تیروالو، چې خدمت د خپل قوم او وطن کوي ای تیروالو، دغسې پښتنو ته مې سلام دی. زه اوس عبدالخالق پٹھان صاحب تا خواست کوم نندی پروگرام والا مہمانی خصوصی چیف گیسٹ جس کو کہتے ہیں کہ وہ آ جائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. بھرپور کلپنگ کوئی بھی نہ رہ جائے. آپ کی تالیوں کے شور میں آ رہے ہیں عبدالخالق پٹھان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. او یو شاعری آئی ژوندی اوسه. دا د ګلونو خاوره، دا د للونو خاوره، اغیاره نه دی د بارودو د بمونو خاوره، د شنو فصلونو خاوره، د ساز و شوره ډکه، د ساز و شوره ډکه، د شړنګ و شوره ډکه، د زنده دلو خلکو، د زنده دلو خلکو، د ټنګ ټکوره ډکه، پرزو مې کلی شي په های او په ویرونو خاوره، د شنو فصلونو خاوره. شاعریایي دا د حیا مېرمنه، دا د ښکلا مېرمنه، دا سنګر شوي ناوې ښکلې زیبا مېرمنه، د الفتونو خاوره، محبتونو خاوره، چا کړله ډکه د فتنو او فسادونو خاوره. مرګلو خاټول یا خبرې وکړې ضروري ګاڼو د خپلې علاقې خلکو دپاره، ګاڼو د دغې علاقې هر یو هغه سړي دپاره چې هغه د کور نه بهر ژوند کوي، چې هغه د دغې علاقې په بازار کې ژوند کوي، یا د دغې علاقې والا هغه خلک چې هغه مسافر دي. که زه چېرې د دغې خپلې علاقې حال د بهر دنیا ته یې وښیم نو ما سره بیچوک ونه مني. 21وی صدی دی ما علاقه تعلیم نه لري، 21مه صدی دی د ما علاقه صحت لپاره سهولتونه نه لري، 21مه صدی دی د ما علاقه روډ نه لري. هغه ضروري شیان چې زه خپلې علاقې کې د خپلو خلکو څخه خبرې نشم کولی، ایمو هغه علاقې هغه خلک چې دا علاقه په آباده چې مسافر دی ایمو غام خدینه نه خبرېږي. دا ولې د کومې علاقې مشر، د کومې علاقې ځوان، د کومې علاقې ملا استاد لکه څنګه د ما د علاقې کې دي ضرور به دا علاقه دغو حالاتو سره مخامخ کېږي. د مو علاقې کې ورونو واورو د هیڅ شي کمای نشته دی. زه چې صرف د الشیرزي په اوبو باندې فلټرایزیشن ولګوم، زه چې صرف د مرغول په تانګې کې یک یا د اوبو کرخانه ولګوم، د دغو خلکو ژوند جوړېږي نه یې جوړوي. زه چې صرف د موسیقي په خاورو کې کویلې باندې کار شروع کوم، د هغو خلکو کویلې سرمایهګري ډېره دی ښه نه یې ټیټوي. زه چې د قوم څمکني په محتریاتو باندې کار شروع کوم، د هغې علاقې ځوانان پرهیزګارو خلکو دپاره ضروري دی چې د هغو ضرورت پوره کولی شي ښه نه شروع کېږي. ټولو نه غټه وجه دا دی چې د ما نوس کوم افسر دی، د ما کوم نوس پولیټیکل ایجنټ دی، د ما نوس کوم APA سنټرل دی، هغه سره د تو علاقې ته دورې دپاره ټیم نشته، د تو علاقې دوره هم نه کوي، او چې کوم افسر د علاقې دوره نشي کولی دعوې سره یې لشم چې هغه افسر علاقې کې کار نشي کولی. نن ورځې پرې د دې حالاتو کوم ذمېدار سړی دی؟ ته یې د ما علاقې مشر دی، د ما علاقې ملا دی، د ما علاقې ځوان دی، او سره سره هغه خلک دي چې نن د ما او تا په واجب باندې اسلام آباد کې ژوند کوي.
دغې علاقې ته ایمني نه رسي ایمو علاقې ته سنیټر نه رسي واجه چې دی نن زه سجاد حسین تورو دغې علاقې سنیټر دی خو سنټرل کرم کې دي اوس پرې قدم نه دی ایښی 2013 نه ولې داسې چوکشتونه دي چې لاس ور واچوي داسې چوکشتونه دي چې پوښتنه ونه وکړي چې کوم افسر کوم سنیټر د مو علاقې دوره نه کوي هغه ته د مو علاقې مصالحو څه پاته دی یقین ولره چې زه دغې علاقې هغه بصوره خلکو ته یم چې زه نن د کوم ملشیزي خاورې کې ولاړ یم دا هغه خاوره دی چې دې حبیب ملک ورکوزی پیدا کړی دی د دغه کلي اوسېدونکی دی عمر خان الشیرزی چې هغه یې د سپیر کار کوي د ملک دپاره او چې د کومې خاورې دومره اوچات خلک په اسلام آباد پېښور کې پرتي هغه بېغوری نو ما ته افسوس دی په هغو باندې زه حبیب ملک ته یم چې تا تور نزون علاقه په کوم حالاتو سره مخامخ دی د جانډې چوپونې سره د جانډې چوپونې سره سړی د علاقې محب الوطن نشي جوړېدی د پټوانو لګونې سره سړی د علاقې ایماندار نشي جوړېدلی سړی هغه دی چې د خاورو د کونډې دوپاره راشي سړی هغه دی سړی هغه دی چې د دغې علاقې مشکلات وکړي دغې علاقې کې ژوند وکړي د دغې علاقې ښه بادو کې شریک شي نه چې هغه سړی چې د اسلام آباد په کرسي کې ناست وي او ایسي ته هغه د مو علاقې مسالو همدرد نشي جوړېدلی که جوړېدلی رشید سنیټر به جوړو که جوړېدلی منیر ورکوزی به راغلی وای که جوړېدلی سجاد حسین تورو به راغلی وای دا علاقه چې کومو حالاتو ووله دا علاقه چې کومو بارودو ووله دا علاقه چې کومو ګلدوسو او د اور لمبو ووله دینه سخته ورځ الشیرزیه په تو نه رسي دینه سخته ورځ په تو نه رسي زه لیکل درکوم یکې یوې ورځې څه قیامت وتلی شي نور برابر تکلیف مو هغومره تېر کړی دی خو چې تا ته د کور په ړنګونې وخت کې د کور په سیزونې وخت کې د مو ماشومانو په جوړونې وخت کې د مو خویندو لوڼو په وطنې په وخت کې یو سړی پوښتنې ته نشي راتلی څه توکو بولس علاقې ته به کار وکړي هر یو هغه سړی ذمهوار دی دې علاقې که هغه غریب دی که مالدار ذمهوار دی هر یو سړی د دغې علاقې دغه قتل موتاد دی او که بېتعلیمه ذمهوار دی هر یو ځوان دغه که د دغې علاقې کې وي او که مسافر وي چې د خپلې علاقې دپاره قدم اوچت شي دا علاقې ښکلې کونې دپاره پېښور او اسلام آباد نشي راتلی که جوړېدلی شو نو په تاریخ کې د ما څومره مینوګان تېر شوي دي ما څومره پولیټیکل ایجنټ تېر شوي دي ما څومره تحصیلداران تېر شوي دي مثال خطرات چې زموږ علاقې کې څه کړي دي وجه دا دی چې هغه تا د علاقې باشندانه دی وجه دا دی چې هلته ناست دي تا بشر دي ته روزګار نه دی چې هغه د خپلې علاقې ته دورې ته راولي په ټول قوم الشیرزي کې د لیوي برتي روانه دی 10 کسان ته ورکولی شي ملیشې برتي روانه دی الشیرزي څه ساتم حبیب ملک یم ته ټول شیرزی 10 کسان ورکولی شي لیوي ته نشي ورکولی ولې چې لسم ښار دی خو د تا په ټول شیرزي کې لسم سکول نشته زه اشخیل منتخل نه پوښتنه کوم زه چمکني خو د ادخل منطول ته یم ورکولی شي ملیشې ته داسې ځوانان آرمي ته ورکولی شي داسې ځوانان چې هغه یې پیسې کړي هغه سپېټ کړی نشي ورکولی واجه چې د ما کوم افسر دغې علاقې سره تعلق ساتي هغه د دغې علاقې ته نه دی وزګار ما د دغې علاقې باشنده چې هغه دغې علاقې یو ښکلا ورکړې دي یوه نما یې ورکړې دی هغه یې تو علاقې ته نه رسي نه نو سنټرل پی نو بشیر پی ابھی تو علاقې ته څه راشي چې ته په خپله د خپلې علاقې غمخور نه
افسوس د ما د خپل علاقې هر یو مشر باندې چې د الیکشن په وخت کې ته لښکرې جوړولی شي، خو په هغه حالاتو کې زما باندې اور ولیدلی شي، ما ته چوک د پوښتنې ته نشي راوستلی. نو زه تاسو ټولو ته چې علاقې کې سکول نشته دی، باور ولره دوی دغې علاقې کې سکول نشته دی، باور ولره اسلام آباد والا دې علاقې کې هسپتال نشته دی، باور ولره پېښور اسلام آباد کې ناستو خلکو په سپران منسټر په پاټه سکرټریټ په ګورنر هاوس ناستو خلکو واوره دغه خلک د پاکستاني ژوند نه کوي، دغه خلک چې کوم ژوند کوي هغه د 21% خلک نه دي، دا هغه خلک دي چې کوم 17% ژوند کوي. دلته سکول، دلته هسپتال، دلته روډ، دلته کمیونیکیشن سره هېڅ نشته دي، و دا د دنیا ضروري شوی دي. ایما کورونه ړنګ، ایما پیڅولې دیوالونه ړنګ، او چې بیا مو ته سر ویشته ټیږي هم 5 وروڼو ته یو ورور لیکلی شي، په هغه کې چې څومره غبن کېږي تاسو ته خپله باطله کېږي، حالانکې ما سره توري بنګش پروت دی، په خپل منځ کې جنګ کړی دی، هغه په خپله یو بڼه کړي دي، خو یو کور 57 چیک خلي 1 کروڑ 2 کروڑ خلي، زه خو په چالک باندې مالبه هم نشو لېر کولی. ما علاقې ته خو په 15,000 باندې ټیکټر هم نشي رسېدلی، خو د تا هغې علاقې چې کوم افسران ناست دي دغې علاقې ته اوزګار نه دي چې پوښتنه وکړي، پاټه سکرټریټ او ډپي انتظام یې اوزګاره نه دي چې د دې علاقې دوره وکړي. نو بیا څه پکار دی د مشرانو ځوانانو، بیا څه پکار دی؟ دا راغلی دی د مو پاک آرمي، او زه ریکویسټ کوم بریګیډیر صاحب ته د خپل علاقې هر یو آرمي افسر ته چې هغه دلته مو ته رسي، زه هغو ته ریکویسټ کوم چې خدای دوپاره او د ملک دوپاره او دغو خلکو دوپاره د علاقې دوره وکړه په خپله کوم ځای کې. زه د دغې علاقې مشرانو نه، زه د دغې علاقې انتظامیه نه مایوس یم. 1947 نه مو علاقې ته چوچې نه دي کړي، 1947 نه یې مو پنډونه خوړلی شي چې د کومې خاورې کې زه ولاړم په 2013 کې دې خاورې ته بجلي راغلی دی. 44 میلیون دې علاقې ته وتلي شوي دي د وابډه طرفه، 44 میلیون سیلې شوي چې تور نسون ته مو بجلي ورسوله، په دې علاقې کې ښه زه یوه کمبانه کس وم. نو دا ویلې دا هغه کارونه دي، دا یې مو تاسو هغه کردار دی چې په خپله مو په ځان باندې کړي دي، که نه چې 2013 کې دلته بجلي راغلی دی، نن مو ته کمبانه 1000 ته ولې نه رسي، نن مو ته تور ویر 1000 ته ولې نه رسي، آی ډي پي نمبر 788 د چوک راوړی چې هغې کې څه لیکلي دي چې تور نسون ته مو بجلي ورسوله. دغه صرف ایتو وابډه دی، ایتو په کاغذو په دغې علاقې کې څومره ترقی یافته اسکیمونه شوي، हर यू अफसर को गवा दे, लेकिन मैं आर्मी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ का हर एक ऑफिसर गवाह है कि सेंट्रल कोर्ट में जितना भी काम हुआ है वो कागजात में हुआ है, तो मैं आर्मी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसको कागजात को उठाइए और देखिए उस कागजात को कि कहाँ कहाँ पर काम हुआ है कहाँ कहाँ पर नहीं, ताकि मालूम हो जाए. نزد دوست دایم زین شب نزگیر وقتی دوست اخبال علاقه که مشوران زوانانی هوشو دا بغض دا کنا دا مینا محبت رو ولو دا علاقه نموتا لگ لگ زوانان را کو سکر هم دی علاقه خبرشی دی دغی علاقه دو کندی بوری